طرف هغې ته پوره تعاون وي چې کومه طارق خان مسایل دلې بیان کړه او عقیل خان له هغه ما ځان سره نوټ کړي دي انشاءالله زه هغې له یو موقع ورکومه بیا انشاءالله هغه موقع به داسې وي چې زه چې کومه بچي چې هغه دا محمد بلال 942 محمد سعید 921 بختیار علی 914 حلیمہ فرحات 821 نادیہ صداقت 808 مریم بی بی 802 زه دې ته د خپل جیب طرف نه محمد بلال ته کیش 10,000 روپۍ اعلان ورکوم کیش باقي چې کوم پاتې شو 921 914 جنکۍ درې پنځه ته دې طرف ته ایکول پرایز کیش ورکوم 5,000 20,000 زه طارق خان ته ویم چې دا 20,000 روپۍ زه هغه له د ډینر لپاره ورکوم چې هغه په دې هفته کې د یو ډینر د ماښام روټۍ انتظام وکړي چې په هغې کې چې کومو ملګرو دا کوم مطلب یې د دې بچو موږ ته د هغو خو خاکې پیش کړي هغې هم پکې دعوت وي دا چې کوم مطلب یې کاپر دي هغې ته هم دعوت به ورکوئ او دا استادانو نو دا ما د دې سکول لپاره ډېر چې هغې کې به انشاءالله زه هم راځم او هغه ډینر کې به انشاءالله دا کیش پیمنټ به زه هغه هلکانو ته ورکوم چې هغې ما نامې واخیستې نو زما طرف نه د دې سکول د انتظامي لپاره د ټیچرانو لپاره د هغه بچو لپاره چې کوم چا ښې نمبر اخیستې دي او ورسره د دې کلي خاص داسې درانه مشران چې هغې کې وي هغې زما طرف نه به د ماښام روټۍ به وي او په دې باندې به د هغې مطلب 20,000 روپۍ ما اعلان د هغه روټۍ لپاره وکړو که زیات یې پرې راځي نو خیر دی مطلب به چې یو 5,000 گنجایش ورته نور هم کېدی شي خو نور زیات نه او باقي دا انعام به ورته ورکړو زړه مې غواړي چې حقیقت خبره دا ده چې ډېر څه مې کړی وی او دا هم زه تاسو ته د خپل جیب نه درکوم مخکې به ما پیسې ډېرې ګټلې وکالت و 3-4 لاک روپۍ اوس زه خپلې تنخوا ته ناست یم او زما یو بچی د میډیکل کالج کې ده نو هغه کله ناکله مور ته وایي امي مخکې ښه وه ابو سره به ټایم نه و پیسې خو به ډېرې وي اوس پیسې هم نشته او ټایم هم نشته دی نو خبره دا ده چې انشاءالله که لږه وي که ډېره وي که اوچه وي که تانده وي په شریکه باندې به خورو انشاءالله زه یې لرم چې آینده هم داسې پروګرامونه کوو زه انتظامي ته دا یو خاص کوم کوشش کوم چې زه په دې روټۍ کې بابک صاحب هم راولم ځکه چې دا ډېرې مسلې هغې سره تړلې دي او زه دا غواړم چې هغې کې زه خپل طرف نه سیټ ایجوکیشن هم راولم ډایرکټر هم پکې راولم دا به زما په دعوت باندې به راځي انشاءالله دا ټول او هغې سره به مونږ بلکې زه وایم چې د پېښور بورډ چیرمین چې کوم دی عام پکې دعوت هغه له ورکړم زه او هغې سره مونږ کره کره خبرې وکړو سپینې سپینې خبرې وکړو مونږ غله نه یو مونږ مطلب دی چې داسې هغه نه یو لکه څنګه عقیل خان لا وویلې مونږ به سکول نه بندوو که 100 جرمانې دې ولګي نو مونږ د جرمانو پروا نه ساتو مطلب دی مونږ به سکول نه بندوو دا غلطه مطالبه ده او جمیل الرحمن صاحب هم دا ویم چې ایډیو صاحب ته دا ستا علاقه ده ستا وطن دی دې کې تم دلچسپي واخله اوس اپوینټمنټ د خیره وشو هغه معامله تا حل کړه مبارکه یې شه تا د کریډټ درغلو اوس لږ غونډه کې خپل علاقې ته توجه ورکړه چې کوم دی کې پرایویټ سکولونه دي هلته هم ځه کوم دی کې های سکولونه دي هلته هم ځه ډایرکټر ته هم زما ډایرکټر خو فیمیل هغې ته خو هغې مطلب سیفټي صاحب ته هم وینا پکار ده چې تاسو ګرځئ په دې باندې او کومه د دې د یو دغه دی ډي آی دی که څه دی یو شکایت دی ونه چې بعضې اوقات مطلب څنګه چې طارق خان ویلې چې بعضې اوقات زموږ علاقه کې دا هم وي حسد بغض او کینه ډېره زیاته وي دا ما سره هم کېږي هر چا سره کېږي ځکه چې بعضې خلک په علاقه کې داسې کامیابي هم نه غواړي داسې ترقایي کارونه نه غواړي او یاره سبا به الیکشن کې زه څه ویم دا خو هر ځه نن چې څه کېږي په دې وطن کې دا خو د وکیل صاحب وکړو سبا به زه څه ویم حسد بغض هم راځي کینې هم راځي نو داسې خلک هم شته چې په علاقه کې داسې انسټیټیوشن نه غواړي په دې PF10 کې نه غواړي PF11 کې نه غواړي چې دا خو پېښور ماډل سره مقابله کوي پېښور ماډل کې زما بچی سبق وایي 9 کې دی او مطلب یې 400
52 نمبر اخیستی دي او تقریبا 2000 کا 1800 روپے هغه فیس اخلي. اوس تاسو وګورئ چې په 1800 باندې او چا د 2500 فیس باندې 942 اخلي او په 1800 باندې 450 او هغې کې هم دا د سکول وجه نه ده. ګورئ دا د پېښور ماډل خبره نه ده، هغه لپاره ما سپېشلي نیولي دي او مور یې خپله ایم ایم ایډ ده، خپله هغه پرنسپل 19 ګریډ کې ده، هغه هم ورسره کار کوي او زه هم ورسره کار کوم. نو مله دا د هغې برکت دی، دا هم نه ده. نن تاسو اندازه ولګوئ هغه سکول چې هغه د سړوزو کې دی چې هلته بجلي نشته دی، لوډ شیډینګ دی، ګیس نشته دی، نور فیسیلیټیز نشته دی، اوبه نشته. نن مقابله د پېښور پبلک سره کوي، د پېښور ماډل سره کوي. نو دا د ادارې ته سلام پېښ کول پکار دی او دا د ادارې ته تعاون کول پکار دی چې هلته یو بچی 2500 روپے باندې هغه 942 نمبر اخلي په بورډ کې 8 نمبر راځي او هغه بچی چې هغه 1800 روپے فیس ورکوي او دا هغه دا پوزیشن دی. نن تاسو هغه رزلټ مو ګورئ او د اتفاق ماډل مو ګورئ. نو مطلب اخر ته موږ ذهن دی روټۍ اخلو، فیصله به تاسو خپله کوئ. نو انشاءالله زما طرف نه به پوره هغه وي. نو خدای څخه خاصه خبره خو هم نشته دی. البته بس نور خبرې به باندې ډېرې وشوې، ستاسې خاص خبره هم نه ډېر وخت شو. زه اخر کې یو ځل بیا د ایم ډي عقیل خان له د طارق خان پرنسپل، انتظامیه، اساتذه کرام او د ناستو ګلالو د مشرانو ډېر زیات مشکور یم، شکریه ادا کوم چې ما له په داسې محفل کې دعوت راکړو او بیا یې زما یو څو ټوټه ټوټه خبرې اورېدې. خو یو خبره کوم، جاتے جاتے ایک بات سن لیں اور یہ بچوں تک میں خاص کر بچوں تک، بچے ہمیشہ ایماندار رہو، جھوٹ مت بولو، ہمیشہ سچا کہا کرو، یہ آپ کی زندگی کامیابی ہے. اور دے بانے ماں پر عمل کرے دے. بچے ته تاسو ته لږ غوندګي جاده بیل فکر کوم چې تاسو ته پته ولګي چې دا ډیپټي اسپیکر جوړېده د آسمان میں مطلب ہم دغه سره راغلی دی. نه، میں آپ لوگوں کی طرح ایک غریب آدمی ہوں، استاد غوندګي یو غریب سړی یم، یو ذمہ داره کورنۍ کې پیدا شوی یم او والد صاحب مې ټول سړي پیژني او ډېر ښه دوستانه وه. ما LLB کوم یونیورسټۍ نه کړی دی، خو هغه عقیل خان لا خبره چې په ځمکه کې نمي ده. نو ما هلته زه چې لاړم ما د ګومل کې داخله مې لوړ شوه. نو زه د ګومل یونیورسټۍ فرسټ الیکټډ پریزیډنټ وګرځېدم په 1983 کې. تاسو کې به ډېر پیغام نه وي. په 81-83 باندې زه هلته وم. هغه ځای نه بیا زه MRD مومنټ کې 1 سال ما هریپور جیل کې خوړلی د پاټا په دغه باندې. زه هغه سټوډنټس لیډر وم چې دغه شوم. هغې نه پس راغلم، ما وکالت شروع کړو، وکالت نه وکړو. 23 سال ما وکالت کړی دی په دې کې های کورټ سپریم کورټ. انشاءالله څومره چې ناز مشران دي نو چلې هم دې کې څوک داسې نه وي چې د بړبیرې وکیل خوجل ته د غلطه خبره کړې ده. نو زما دا ما وعده کړې وه چې نه میں جھوٹ بولوں گا، نہ آپ کے پیسوں میں خیانت کروں گا، نہ آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کروں گا او نه به زه تاسو سبق باخیم. اوس هم بعضې ملګري ما ته شکایت کوي چې ته لږ سختي کې. نو زه ورته یم سختي ځکه کوم چې زما ایمان صفا دی. زه چې کومه خبره کوم په هغه کمیټمنټ کوم. ما چې کوم مطلب دی چې کومه هلې ځلې زه اپوینټمنټس کوم یا په دې کې نو زما یو خبرې کمیټمنټ ده. نو زه تاسو هم دا یو خاص کوم بچې چې تاسو باندې ډېر ذمہواران راوړي. شاید سبا تاسو زما په دې باندې ودرېږي، موږ به دې دنیا نه ځو، زموږ مشران لاړه. تاسو دا یو پیس آف ایډوایس در کوم چې همیشه سچ بولا کرے. او تاسو ته به شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب خبره به یاده وي، د هغه کهاني به یاده وي. هغه دوراول نه غواړم چې هغه ته په هغه یو رښتیا باندې څه ملو شو. نو که چېرې موږ په دې یو باندې عمل وکړو، پیغمبر علیه السلام له یو سړی رالو، یو صحابي رالو، ویل قربان ما ته داسې دوی وښایه چې زه ګناهونه بچ شم. هغه ورته وویل چې دروغ مه وایه. وایي کې چې د هغه به څه ګناه ته روبت وشو، نو هغه وویل چې دا پیغمبر علیه السلام ته پته لګو دروغ د ویل نه شم، ما ته به سزا. نو هغه ورته دروغ مه وایه. نو د ټولو ګناهونو جګ چې کوم دی هغه دروغ دي. انشاءالله زموږ امید دی چې تاسو کوم انسټیټیوشن کې سبق وایي، کوم ستاسو ټیچران دي، کوم ستاسو والدین دي، نو هغې به تاسو هم دا سبق وښیي. زه هیله لرم چې تاسو په دې باندې پوره عمل کوئ. ډېره مننه، ډېره مهرباني، والسلام.
د مشر مېلمه رسي موږ تاسو نه اجازت غواړو د عابد جان په دې الفاظو چې موږ د ختمېدونکي کال نه راغلو د سلګو سره نوي کال ته د امید بلو ډیګو سره موږ پښتنو پرې خپل وجود په خپله ختم کړو خدایه ټوپک وسېځي په اور د ګردنو سره خدایه ور په غاړه کې ټوپک ورته د ټول عمر څوک چې قلم نه پرېږدي زما د پښتنو سره شکریه وسلام